د جماعت اسلامي په ټکټ باندې د ویلیج کونسل چروڑئ نه نو منتخب جنرل کونسلر جناب امیر دوست خان را سره دا وخت ناسې کتونکو راځي چې دوی واورو چې الیکشن کمپاین یې څنګه او خپلو ووټرانو ته څه پیغام ورکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو د واخان صاحب زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زمونږ دې جونګړې ته رالی او پاتې خبره د الیکشن شوه نو زه خو د خپلو ووټرانو او د خپل ویلیج کونسل چې څومره خلک دی د نوجوانانو د هغوی ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې هغوی په موږ باندې اعتماد کړی دی او تا ته راکلی زموږ معلوم دی په دې کې ښه تکړه تکړه خلک ولاړو، ښه د ډېرو غټو ټبرو خاوندانو او ښه د غټو پارټو خاوندانو. زموږ دا پارټي چې ده دا هم دلته کې دومره میجارټي کې نه ده خو بیا هم الحمدلله عام ولس چې دی هغوی په موږ باندې اعتماد کړلی او موږ به انشاءالله دا کوشش وي چې د دغه عوامو اعتماد ته چې دی ټیس ونه رسوو او چې زموږ نه څومره کیدی شي په دې نظام کې دننه څومره زموږ وس رسي انشاءالله د خپل قوم خدمت کوو، مخکې هم کړی دی بیا به هم کوو. زما امید دی انشاءالله. د بلدیاتي نظام په حواله د یو سوال په جواب کې د هغې وینا وه. نظام خبره وکړه خو که دا بلدیاتي نظام چې په اصل شکل کې بحال شو نو دې سره به د دې خلکو وړې وړې مسلې چې دي کومې چې د ویلیج کونسل د دغه سره تړلي دي هغه به حل شي. خو اوس د شکوکو او د شبهاتو دا نظام ښکار دی، مختلف خبرونه راځي د روزانه په بنیاد، خو زما یقین نه کیږي حکومت هم به دا غواړي چې اختیارات یې لاندې سطحې ته دغه کړي او که چېرې دا نظام په اصل شکل کې بحال شو نو دې سره به د خلکو وړې وړې مسلې چې دي ستونزې چې دي د نکاسۍ دي د لارې د کوڅې دي د اوبو دي د کوهي دي دا مسلې به انشاءالله د دې سره حل کیږي او پاتې شوې غټې مسلې د روډ مسله ده، د بجلۍ مسله ده، د سکول مسله ده. انشاءالله د دې لپاره به موږ په هر فورم باندې اواز اوچتوو، هغه که د صوبایي حکومت سره وي، که هغه د مرکزي حکومت سره وي، که هغه د انتظامیې سره وي، که هغې لپاره د پراجکټونه وي، دا اواز به موږ هر ځای ته انشاءالله رسوو. د خپل ویلیج کونسل دغه مسلې چې دي د دې د حل کوشش به کوو. دویمه خبره دا ده چې دا ویلیج کونسل چې دی دا زموږ ویلیج کونسل چې دی دا په شپږو ممبرانو باندې چې دی دا مشتمل دی او دا یوه جرګه ده، د دې ویلیج کونسل یو منتخب جرګه ده او زموږ به دا کوشش وي چې موږ دغه ټول کسان په یو پیج باندې راولو او د خپلو مسلو د حل لپاره په اتفاق او اتحاد باندې د خپلې مسلې چې دي مخکې بوځو او د هغې د حل کوشش وکړو او انشاءالله دا زما یقین دی نور چې څومره زموږ ملګري دي سل کې هم تعلیم یافته خلک دی، سنجیده خلک دی او هغوی به هم انشاءالله دا کوشش وي چې موږ په اتفاق او اتحاد باندې د خپلو مسلو د حل کوشش وکړو او د دې فورم چې دی مثبت استعمال وکړو د څه لپاره جوړ شوی دی چې د هغې هغه فایده چې دی هغه عوامو ته میلاو شي. په آخر کې زه د هغه خپل ویلیج کونسل له ټولو مشرانو کشرانو همزولو شکریا ادا کوم چې هغوی په موږ باندې اعتماد کړلی او دې نه علاوه زه زموږ نور چې کوم ملګري دي دلته سوراب استاد دی، طارق عزیز دی، فخر زمان کاري صاحب دی، اسرار الله دی، د هغوی هم شکریا ادا کوم، هغوی ته مبارکباد پیش کوم. الله د هغوی نه مې تمه ده چې هغوی به انشاءالله د دې مسایلو په حل کې په اتفاق او اتحاد باندې خو پوره کوشش به کوي او د هغې نه علاوه زه د مندڼ تحصیل ټولو ناظمینو ته، ویلیج کونسلرانو ته، کسان کونسلرانو ته، یوت کونسلرانو ته هغوی ته هم مبارکباد پیش کوم. د هغوی نه هم دا تمه لرم چې هغوی د دغه خپلو ووټرانو د خپلو سپورټرانو خدمت موقع هغوی له په لاس ورغله او چې دغه موقع هغوی ضایع نه کړي او د خپلو عوامو او د خپلو ووټرانو سپورټرانو پوره خدمت وکړي. دې نه علاوه زه خو د جماعت اسلامي په دغه باندې کامیاب شوی یم په ټیکټ باندې د ویلیج کونسل د چروړی نه او تاسو ته دا معلومه ده چې د جماعت اسلامي رول چې دی دا په هر
میدان کې چې دا مثبت دی او ان شاء الله موږ به هم دا کوشش کوو چې پر خپل ویلیج کونسل کې یو مثبت رول ادا کو، د ترقۍ او د خوشحالۍ رول ادا کو او هیڅ قسمه داسې څه د هغه منځته نه کړو چې د هغې نه خفګان جوړ شي، د هغې هغه زموږ د ترقۍ په لاره کې رکاوټ جوړ شي. انشاءالله څومره په تحصیل کې زموږ ملګري دي، څومره د مندن تحصیل په ویلیج کونسلو کې زموږ ملګري دي، انشاءالله د هغوی نه هم دا تمه ده، دا امید دی چې هغوی به هم انشاءالله بھرپور مثبت اقدامات اوچتوي او د خپلو خلکو خدمت وکړي. وطن نیوز په یوټیوب باندې کتل مه هېروئ.